बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व मिनल मुहब्बत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इत्तरतिका या खातमन नबीन। गिरामी कदर लरी नज़दीन रातुनको मशरानो कशरानो नौजवानानो स्पिनगिरो बुजुर्गानो मेहमानानो मेज़बानानो तासो टोलो त ज़ खुश आमदीद हर कले वम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा इज़्ज़तमंदो द शाबानुल मुअज़्ज़म अवलनई बाबरकत जुमा दा और दे अल्लाह रब्ब करीम प अता सरा कजुंदो इंशाअल्लाह अल्लाह मुंता द 2024 और द 1445 हिजरी रमज़ान शरीफ बाबरकत सआदतुन उम्र नसीब की और अल्लाह दे लपारा द इबादत मुंग टोलो ता उम्र खिजरीज नसीब गर्जवी। लोई उम्र सवाल कवल पकार दी को लपारा द इबादत का गुनाह द पारी ब्या एगेन मर्क खद ची इंसान न गुनाह कीगी। हदीस शरीफ थे नबी अलैहिस्सलाम ख्वात दो सहाबा ईमान रावड़ो न यो पे जंग के शहीद शो और बल सो काला जवानदेव नो ब्या आगा पसे रुस तो शहीद शो। न सहाबी पे खूब बांधे हो कत्ल चे द्वाड़ा पे जन्नत की गर्जी खुदा रुस तो चोर पसे वफात शो दे दरजा लगना उच्चता दा। सहाबा तपोसो को चो कुर्बान खुदा से यो खूब बोली दो फलाना है मैं तो खूब के बोली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए द्वाड़ो तो अल्लाह द ईमान पर बरकत और द जिहाद पर बरकत जन्नत वर्को खुदाई वो दरजा पर दे वजह सरा उच्चता च दा 100 काल दना बाद ژوندے हो او په دې 100 کالونو کې د نیک عملونه وکړو نو د نیک عملونو په وجه سره د عمر زیاتې دا په وجه سره الله دې د درجه اوچته کړل. نو نیک عمل چې دی دا که په ژوند کې وي خو بیا خو ژوند فایدهمند دی کنه ایوه سازه مونږ به مونږ دپاره نقصان دی. حجاج بن یوسف یوه ورځ حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه تراغه وی داسې وکړه چې ماته یوه وظیفه راکړه. وی وظیفه یې ستا دا ده چې ته مرګ سوال کوه. وی ښه زما دپاره دعا وکړه لاس یې پورته کړو یا الله حجاج بن یوسف ته زر تر زره مرګ ورکړي. بادشاہ تر مخه داسې خبر کول وی دا ولې دعا مې درنه وغوښتله په دعا کې دې هم دا راته وی چې مرګ غواړه او چې تر تو مې چې وظیفه راته راکړه نو په وظیفه کې هم تا ماته د مرګ هغه وکړه. وی دا ځکه تا سره زه ښېګړه کوم چې ته څو ژوندی په ځمکې د ګناهونه زیاتېږي ښېګړې خو تا شته نه دي نو ستا دپاره مرګ غوره دی چې ته مړ شي. ولې چې حجاج بن یوسف هغه سړی دی چې 15,000 صحابه کرام یې وژلي دي شهیدان کړي دي ظلم یې کړی دی مسلمانو سره ډېر. بهرحال ما عزتمندو شعبان المعظم دا ببرکته میاشت شروع شوې او نن اولنۍ جمعه ده. الله دې مونږ ته په دې کل میاشتو کې بلکې په خپل کل عمر کې حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وای شب قدر پسے لیلۃ القدر پسے ما ګرځئ. فرمائی د خپل ژوند قدر وپېژنئ هره شپه لیلۃ القدر هره شپه د لیلۃ القدر خو که خپل ژوند اهمیت دې وپېژندل. بهرحال ما عزتمندو الله دې مونږ ته عمر خضری لپاره د نیک عمل نصیب کی. تاسو تر مخه ما سوره احزاب 22 سپاره یو آیت وړاندې کړو. الله فرمایي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
بېشک الله او د الله فرشتې په نبی باندې درود رحمتونه را لیږي. بېشک الله او د الله فرشتې نبی باندې درود وایي. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه خلکو چا چې ایمان راوړی، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم په ده باندې درود وایو او ښه ډېر ډېر سلامونه وایو. یاد وساتئ هغه به څنګه عمل وي چې باچا ووایي زه کوم، زما وزیران یې کوي، زما ټول کومبې والے کوي، اے زما ما تحت رعایات تاسو یې هم کوئ. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه فرمایي وایي قرآن د احکامو کتاب دی. چرته هم الله رب کریم په قرآن کې داسې نه دی ویلي چې زه دا عمل کوم، فرشتې دا عمل کې، اے ایمان والو تاسو یې کوئ. خو چې خبر راغه درود ته، خبر راغه د محبوب ذکر ته، نو الله رب کریم فرمای اے ایمان والو زه په خپله هم دا کار کوم، زما فرشتې هم کوي او تاسو هم به باندې کوئ، تاسو هم دا کار کوئ. یصلون اهل علم په باندې پوهېږي دا مضارع ده. مضارع یوه صیغه وي، یو داسې فعل چې هغه په د موجوده او په فیوچر پر روان دواړو زمانو کې یو ورب استعمالیږي. نو دا چې دی دا کانټینیو وي، دا دوام لري، دا جاری وي. مطلب دا د علما فرمایي چې داسې منټ، داسې سیکنډ، داسې ګانټه، داسې ورځ، داسې شپه، داسې هفته، داسې میاشت، داسې کال نشته الله فرمایي چې زه او زما فرشتې زما په نبی باندې درود نه وایو. سبحان الله. یا ایها الذین آمنو، اے هغه خلکو چا چې ایمان راوړی، تاسو هم درود وایو او ښه ډېر سلامونه پې باندې وایو. روایتو کې راځي 70,000 فرشتې سحر راځي نبی علیه السلام د ګنبد خضرا نه تاویږي تر ماښامه پورې 70,000 فرشتې درود وایي. بیا دا 70,000 لاړې شي، نورې 70,000 راشي، بیا هغه 70,000 تر سهاره پورې درود وایي او دا سلسله به تر قیامته پورې جاری وي. او الله محبوب فرمایي وایي چاته چې یو ځل په ما باندې د درود موقع میلاو شي، راشي قیامت پر راشي، خو بیا به هغې فرشتې ته دوباره نمبر نشي میلاو. الله درود دپاره دومره فرشتې پیدا کړي، درود دپاره الله دومره فرشتې پیدا کړي چې یوه فرشته راشي او یوه ورځ درود وایي، قیامت پر راشي بیا به نه راسي. دومره فرشتې الله فقط محبوب باندې درود دپاره پیدا کړي. نو ستا او ما ته د ستا او ما عمل یا ستا او ما درود نبی علیه السلام ته محتاجی نه دی. نبی علیه السلام د ستا او زما د دعا محتاجه نه دی، ستا او زما درود محتاجه نه دی، خو خپل خوند پې باندې د خولې زیاتیږي، خپل شوق پې باندې زیاتیږي او مشکلونه ورسره حل کیږي. سهار می کتاب کتو، یو کس د یوې علاقې خلکو خښ کړو، قبر یې ورته وکیندلو، مړ شو. چې قبر یې وکیندلو نو قبر کې به مارو، هغه بیا بند کړو، بل ځای کې بیا وکیندلو، په بل ځای کې به هم هغه مارو. 4-5 ځله دوی دا عمل وکړلو. اخیر الله دې مار ته ګویایي طاقت ورکړو، وایي دا چې چېرته تاسو خښوئ زه به موجود یمه. دا هغه بدبخته سړی دی چې ده به د نبي علیه السلام نوم واورېدو نو ده به درود پې باندې ویل مناسب نه سمجاو کوو. یاد وساتئ علما فرمایي چې په کل عمر کې یو ځل درود شریف ویل داسې فرض دی لکه د اموس چې فرض دی. یو ځل درود شریف په کل عمر کې ویل شوی دی، فرض دی، فرض داسې فرض لکه د اموس چې در باندې فرض دی. او په مجلس کې چې د نبی علیه السلام نوم واخیستلی شي بیا درود پې باندې ویل واجب دی.
که بار بار اخیستلی کېږي بیا ویل پې باندې مستحب دی. درود یو داسې وظیفه ده چې دا نبی علیه السلام د پاره د درجاتو دعا کول دی او په حقیقت کې خپله خوله پې ښایسته کول دی. علما فرمایي که څوک یې په ریا باندې ولې نه ووایي، په ریا باندې چې خلکو ته ښایي، نو فرمایي چونکې دې درود نسبت الله محبوب سره دی نو په ریا سره هم الله ته قبول دی. توجه مو شته؟ په ریا سره هم الله ته قبول دی چې څوک نبی علیه السلام باندې درود وایي. څومره بابرکت عمل دی. ما عزتمند یو نیک پارسا سړی و، کاروبار یې بند شو. زمونږ ډېر خلک پریشان حاله دي نن سبا په دې وخت کې مهنګایي دور دی. پریشان شو څه وکړمه، بهرحال بس ناست به درود شریف پې ویلو، بل کار یې نه کولو. 27 شپې ورځې تېرې شوې خو صبر یې لا ختم شوی نه دی. مونږ خو چې 2 ورځې یوه وظیفه وکړو که نه بیا روانو. یاره جي تا خو هغه وظیفه دم را کړی او کار خو مو نه شو. هلکه یقین خو مضبوط که که نه، لازمي خو نه چې په یوه هفته کې به کېږي. 27 ورځې مسلسل درود وې، امید یې ختمیږي نه، بس وایي. 28مه شپه یې سر سترګې پټې شوې، زړه سترګې ویښې شوې. مدینې سردار صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې تشریف ورته راوړو. ورته وایي لاړ شه وزیر مملکت ابو علي بن عیسی ته ورشه او هغه به دې ستا دا 3000 دیناره چې په تا باندې قرض دی او ټایم یې پوره شوی دی هغه به یې درله درکړي. سهار راپاڅېدو خوشحاله و. سوچ ورغی چې هغه که ما ته ووایي چې څه نښه راکړه، داسې خو قرض څوک د چا نه ادا کوي. او دې خوا هغه مدعي زه قاضي خوا ته هم غوښتی یم، قاضي وی چې تا ته مهلت پې 3 ورځې ورله پیدا که. خیر په 2مې شپه باندې بیا خوب ولیدو. مدینه سردار صلی الله علیه و آله وسلم خوب کې تشریف راوړو. وی ته ولې ورنغې ابو علي بن عیسی ته؟ وی قربان نښه راکه. وی نښه دا ده دته ووایه چې ته سهار مونځ وکې نو روزانه خلکو سره ترا خبرې نه کوې چې تر څو پورې تا سهار مونځ نه بعده 15,000 ځله درود په ما نه ویلی. دا یې نښه ده. دی راغی ما عزتمندو وزیر مملکت ته او ورته وی دغسې خوب مې 2 شپې ولیدو، الله محبوب مې په خوب ولیدو په ما باندې داسې قرض اورېدلی دی. وایي څه نښه؟ وایي نښه دا ده چې ته هره ورځ سهار خلکو سره خبرې نه کوې چې تر څو پورې تا 15,000 ځله درود شریف نه ویلی. وایي دا خبره خو دې حق ده، دا خو زما او د زما رب ترمنځ راز و، بل چاته ما په ژوند کې نه دی ویلي. پاڅېدو 3,000 دته قرض ورکړو، 3,000 دیناره دته د ده اهل و عیال دپاره ورکړو، 3,000 کاروبار دپاره. تلی خالی و خو چر واپس شو 9,000 دیناره ځان سره راوړو. چې کله قاضي کېنولو قاضي ورته وایي دا دومره روپۍ څنګه راغې؟ ته خو کنګال وې، یکدم دې را پیدا کړې. وایي قاضي صاحب ما درود شریف ته په دې مشکل کې بس خپل کار ووې، بل کار به مې نه کولو، دقه درود به مې وې. 25مه شپه الله محبوب ما ته په خوب کې تشریف راوړو، خپل فریاد مې ورته بیان کړ. نو زه قاضي ته ور ولېږلم دا کم دینار چې دا مې پټ کړي نه دي، دا مې غلا نه ده کړې بلکې دا ماله وزیر مملکت را کړي دي، ابو علي بن عیسی را کړي دي. وایي ښه دا خو ډېر بختور سړی چې ستا په دې کار خیر کې زه هم عیسی شامله کړ. قاضي په خپله باندې پاڅېدو 3,000 دیناره یې دله ورکړو، 3,000 دیناره دله ورکړو. سړی چې کله راغی 3,000 دیناره یو خوا پراته دي، 3,000 دیناره بل خوا پراته وایي تر اوسه خو دې قرض نه پیدا کړو، اوس دومره ډېر څنګه پیدا کړو؟ نو ما عزتمندو ده دا ټوله خبر ورته بیان کړه. وی ته دومره بختور سړی ما ته دې مخکې ولې نه وې؟ ورځه ما ته ضرورت نشته، ما دا خپل دینارونه تا تر معاف کړي دي.
نو تلی خالی و خو چې کور ته راغی نو 12,000 دیناره د درود شریف په برکت سره په لاس کې راوړ. درود شریف یو داسې عمل دی، داسې عمل دی. القول البدی کې حدیث شریف دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت دی، فرمائی په ورځ د محشر نفسا نفسی عالم بوي. حضرت آدم علیہ السلام با د شنې کپڑے لنګ تړلی وي، لنګ دا صادر چې سړی احرام ځان نه تاو کی دې ته لنګ وایي. او آدم علیہ السلام به دا خپل لنګ داسې راپورته کی او نبی علیہ السلام پسې به منډې وهي، آوازونه به ورکوي، یا احمدو یا احمدو یا احمدو. نبی علیہ السلام به ورته ودرېږي، یا ابل آدم څه وایې؟ وی فرشتو دې ستا یو امتی دوزخ ته روان کړی دی. نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي زه به خپل رب ته په سجده شمه چې ای زما ربه تا خو ما سره واده کړې چې زه به ستا امتیانو متعلق نه خفه کوم، دا ما امتي څنګه دوزخ ته ځي؟ نو فرمایي الله رب کریم به فرشتو ته حکم وکړي چې محمد څه وایي د ده خبر اورئ. نو حضور صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي زه به ورته وایم چې زما د امتي عملونه دې دوباره وتړلی شي، چې زما امتي عمل تړلی کېږي. فرمایي زه به بسم الله سره خپل جیب ته لاس دننه کړم، یو کاغذ پورزه به راوباسم او د ده په دې نیکیو تله کې بیا کېږدم. نو د دنیا او د آخرت تله کې به فرق وي. دنیا کې کومه تله درنه شي ښکته شي، آخرت کې چې کومه تله درنه شي آبه بره وخیږي، آبه بره وخیږي. نو فرمایي یکدم دې سره به د ده نیکیو تله درنه شي او بره به وخیږي او حکم به وشي چې دا صاحب ونیسي او جنت ته دننه کړي. نو په دې کې به دا سړی الله محبوب صلی الله علیه وآله وسلم له لمنې نه ونیسي، وایي به ای د الله ښایسته نبی دا کم عمل و چې ما ته په کار باندې راغی او تاسو زما فریاد رسی وکړه. اعلیٰ حضرت فرمائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. نمائی عزت مندو فرمائی چې په دې کې الله محبوب با تبسم فرمائی او فرمائی با اے زما امتی دا دې په دنیا کې په مینې په شوق په محبت سره یو ځل په ما باندې درود شریف ویلی او ما سره د امانت پروت نن ستا په کار باندې راغی. سبحان الله. خو نو درود شریف یو داسې ښایسته عمل دی، په ولاړه په ناسته پوه شوې په درود شریف ویلو کې د چا اجازه به هم نه اخلي چې ما ته دومره ویلو اجازه دی، نه چې څومره ډېر ویلی شي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې زر ځله یو زر ځله روزانه په ما باندې وایي، فرمایي دا سړی به ترا مړ نه شي چې تر څو پورې په خوب کې ځان دپاره په جنت کې کور نه وي کتلی. سبحان الله. جنت ګارنټي هم درکړه او ورسره د کور ګارنټي هم درکړه، خو چې ته درود وایې په مینه محبت سره. او کتابونه لیکي د اهل سنت د حق خلکو، نبی علیہ السلام فرمایي ما په امت کې به 73 فرقې جوړېږي، کلهم فی النار الا واحده. مشکات حدیث ته ټول به دوزخ ته ځي خو یوه به نه ځي. علما لیکي چې اهل حق خلکو نښه دا ده چې دوی ګورې دوی به نبي علیه السلام باندې درود شریف وایي، چې کوم درود وایي مونځ وایي داسې بل وایي صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی طاهر، چې کوم درود وایي خو نبی علیه السلام باندې درود وایي انشاءالله الله به د دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به دې هم ښایسته وګرځوي. نو بې شماره درود شریف برکتونه دي، کتابونو ذکر کړي دي. دقسې کتابونه لیکي یو سړی روانو په دې کې پلار او زوی روان دي حج ته، پلار یې ور مړ شو، مړ کېدا سره سره مخ تک تور شو او زوی ډېر زیات پریشان شو چې خدایا دا به زه دې خلکو ته څنګه ښیم، پلار خو مې مخ نور تک سپین اوسې مخ تک تور شو او مړی خو بیا ډېر بد ښکارېږي او خلک خبرې هم کوي. ډېره ښکلې خبره درته کوم توجه وکړئ ما عزتمندو. وایي ډېر زیات پریشان شوم، پلار مړي خواته کېناستم، په دې کې یو سپینو جامو کې سپین ګیری بزرګ سړی راغی او زما په دې پلار په مخ باندې لاس تیر
بس لاس تېرولو چې هغه مخ چې تک تور شوی و هغه تک سپین شو پړکېدا باندې شو. زه ډېر خوشحاله شوم. وایي ما ونیولو چې الله دې تا سره ښه وکړي، څوک چې زما په دې سخته کې ما ته په کار راغی. او زما پلار مخ خدای پاک تک سپین کړو. ما ته وی چې ستا پلار ډېر ګنهګارو، خطاکارو، سیاکارو، خو یو عمل یې کولو. هغه عمل یې څه شی و چې په اوداسه بې اودسه که ولاړ به و که ناست به و نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په ذات باندې به درود شریف ویلو. او الله رب کریم هغه درود شریف زیم ما ته د انسان صورت راکړو او ما ته وفرمایل لاړ شه په مخې لاس راکاږه چې دا مخې سپین وګرځي. نو دا د درود شریف برکتونه دي. درود شریف بے شماره. زه خپله سوچ وکړه چې یو عمل الله کوي، الله له مونځ نه پاک، له اودس نه پاک، له بال بچ نه پاک، کدی نسبت ته ورته وکړه مسلمان نه پاته کېږي. خو یو عمل الله کوي، هغه څه شی دی چې نبی علیه السلام باندې درود وایي. دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. نو چې دا عمل فرشتې هم کوي چې تا ما یې کوو نو څومره د ژوند خوند به وي په دې کې، ژوند خوند به وي. صحابي فرمایي یو صحابي راغی وی قربان ډېر زیات پریشان حال یم، غریب یم، ورځ په ورځ تنګېږم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل په ما باندې 500 ځله درود شریف ووایه، الله به دې په برکت سره مالداری کړي. راوی فرمایي چې دغه صحابي چې خلکو نه بیا قرضونه اخیستله خدای پاک دومره په لږ وخت کې ښه کړو چې بیا به د خلکو له قرضونه ورکول درود شریف په برکت سره. درود شریف یو داسې عمل دی. او دا نه بلکې صحابي حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ راغی وایي قربان زه خپل مونځ نه او جمله وظایفو نه علاوه تاسو باندې درود شریف وایم، دا ښه خبره ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېره ښه خبره ده، خو که ته له دې نه ور زیات کړې نو نوره به ښه شي. نو هغه وایي قربان زه به خپل فرض مونځ او نوافلو نه بعد چې کوم زما وخت پاته کېږي او نیمه حصه به زه نور عمل کوم، نیمه حصه به زه په تاسو باندې درود وایم. الله محبوب ورته فرمایي ښه خبره ده، خو که ته ور زیات کړې نو نوره به ښه شي. نو دا عرض کې قربان فرض مونځ نه بعد خپلو وظایفو نه بعد به زه 3 حصې په تاسو باندې درود وایم، دا یوه حصه به بل کار کوم. الله محبوب ورته فرمایي ډېره ښه خبره ده ای ابی بن کعب، خو که ته ور زیات کړې نو دا به ستا دپاره نور هم غوره شي. دی وایي قربان فرض مونځ نه بعد چې په ما لازم دی هغې نه بعد چې زه کله هم وزګارېږم زه ابی بن کعب وایم، بل عمل به نه کوم، په تاسو به زه درود شریف وایم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ای ابی بن کعب الله به دې دا درود د ستا هر کار دپاره کافي وګرځوي. ډېر غوره عمل دی. مونږ ته د الله رب کریم په شوق سره کولو توفیق نصیب کړي. انشاءالله 25 فروری ته به زمونږ د فیضان مدینه کې انشاءالله شب برات پروګرام را روانې جمعې ته په دې باندې انشاءالله بیان کوو او احسان الله حسین صاحب به تشریف راوړي. تاسو ټولو ته دعوت دی. 25 تاریخ ماسخوتن موزناباد به انشاءالله اجتماعي ذکرونات وي، ټول پکې شرکت وکړئ، نورو ته هم دعوت ورکړئ. الله دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین. کریم رب